السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. عزتمنو مسلمانانو، په هر انسان کې د پرمختګ د وړاندې تلو د مقابلې کولو یو بل سره د ریس لګولو ماده الله جل شانه اچولې. هر یو انسان کې د یو بل سره د ریس کولو ماده الله جل شانه فطري طور سره اچولې. یو انسان د بل نه مخکې کېدل غواړي او دی وی چې زه د دې پلانکي نه مخکې لاړم، دی د کرایې په کور کې پاتې کېږي، زما کور خپل شي، دی خپل کور کې پاتې کېږي او کور یې کچه دی، نو چې زما کور پوخ شي، نه د کور پوخ دی زما هم پوخ دی، چې زما کور د ده نه اعلی شي، نورم شاندار شي، زما سره سورلي ده، ده سره هم سورلي ده، خو چې زما سورلي د ده نه په قیمت کې ډېره اعلی وي. ته په سړک روانه یې چې خلک ورته ګوري چې وګوره ده سره څومره ښکلی موټر دی. دا په انسان کې فطري طور سره د ریس لګولو د مقابلې کولو ماده ده. د ده تنخوا دومره ده چې زما تنخوا د ده نه زیات وي. د ده د ځمکې آمدن دومره دی چې زما آمدن د ده نه ډېر شي. د ده په مارکیټ کې یو دکان دی چې زما دوه شي داسې، اکتفا دی نه کوي. د دنیا یو غټ سرمایه دار د ډېرو پیسو والا هغه هم په هغه شته باندې اکتفا نه کوي او د هغه حرص او مصارعه مقابله د نور په مقابل کې لا نور ډېرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ہے چې که د آدم زوی ته یو خور یو میدان د مال ډک ورکړی شو او دا خور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا میدان ځکه یاد کړی دی، میدان کله کله دومره وي چې ثابت
خار نه پنځه شپږ خار په هغې کې ځایږي. د غرونو په منځ کې هواره ډاګه هغې ته په عربۍ کې وادي وایي. وادي ډېر چاپېر غرونه یې لرې وي که نږدې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که یو انسان سره د مال یو وادي وي، هغه زمانه کې مال څاروي اوښان ګړي بیزې غوا، د ده دا یو وادي ډکه وي نو دی وایي چې داسې بله ده، او چې دوی شي نو دی وایي چې داسې درې یا څلور وي. او بیا فرمایي ولا یملأ فاه الا التراب، और इसका पेट मट्टी ही से भरेगा किसी और चीज से नहीं. दादा दा खेटा बखावर डकी बबल सना या फिर मतलब दार है چې بجوندون دا په خپل کې خاور واچولې شي، او یا مطلب دار چې د قبر ته لاړ شي، چې قبر ته کله انسان لاړ شي نو بیا د عموما عام انسانان دا خېټه اوښلېږي، بیا په هغې کې چې کوم اعضا او اندامونه دي د هغې ځای خاوره ونیسي، خاورې نه ډکه شي، یعنې چې مړ شي بس دا حرص او لالچ یې ختم شي. او دا مقابله او مصارعه د مال او د دولت دا بیا صرف ځوان او زلمي کې نه، دا په بوډاګانو کې د ظلمون او د ځوانانو نه زیات دی. دی باره کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یحرم ابن آدم ویشب فیه خصلتان او کما قال علیه الصلاة والسلام. بنی آدم زړیږي او په ده کې دوه خویونه ځواني، یو حرص د مال او یو تمنا او ارمان د ډیر عمر، چې زما لا ډیر عمر دی. سخت بیماری و براشي، بوډا سړی وي د ګور په غاړه به ولاړي، او چې د بیماری نه ښه شي دی وایي چې بس اوس خو ما ته مر نږدې نه راځي. ډېر سعادتمند او خوش قسمته انسان دی هغه چې هغه د هغې بیمارۍ نه عبرت واخلي او دی بیا توبه وباسي چې بس نور به سم ژوند تېروم. ګنې نو عموما د انسان دا حرص هم زیاتېږي چې عمر مې لا ډېر دی، عمر مې لا ډېر دی. نو په انسان کې د ریس لګولو ماده ده، دی مقابله کوي. دا په هر انسان ماشومانو کې ده، او چې څومره یو سړی کمعقل دی په هغه کې دا ماده ډېره زیاته ده. چې کمعقل وي لږ لږ پوهېږي، دی د عزت په ځای هم پوهېږي. دې ځای کې زه ولې کېنلولم، په دې دعوت کې زه ولې راونغوستم، دا ښه شی ما ته ولې مخې ته کېنو. د روپۍ پیسې هغې کې وګورئ موږ لیدلي دي معطوف نیم لیونی، هغه دا لالچ ډېر زیات. دې نه معلومیږي چې دا حرص چې په چا کې وي دا د ده د عقل دلیل نه دی، دی د کمعقلتوب نښه ده. خوراک څښاک مال او دولت جوړه جامه د دنیا عزت دا په هغه کې وي، او په هغه کې عقل نشته یا پکې کم دی. که چېرې دا شی عقلمندو سره ښایي دی نو بیا به په دې کې بلکل نه وي، بیا به په هغې کې وي. نو عرض مې دا کولو چې د مصارعه مقابله د هغې ریس لګول منډه دا په هر چا کې شته، او په دنیا کې هر ښه صفت او بد صفت الله جل شانه په انسان کې هر انسان کې پیدا کړی. قرآن کریم کې الله جل شانه سو ځایه قسم خوړلی دی او دا خبره دا دعوی ذکر کړي دی چې ښه صفت او بد صفت دواړه په انسان کې شته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. تقریباً اووز آیا اللہ جل شان دو اووز سیزنو یا زیاد قسم خورو بیا فرمائیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دا دعوه دا
او دا مخکې چې څومره قسمونه دي د دې دعوې د مضبوطولو لپاره الله جل شانه ذکر کړي او په دې کې هر یو قسم په دې دعوه باندې دلیل دی. قسم چې الله جل شانه خوري هغه په هغې دعوه باندې دلیل وي. والشمس وضحاها پنور مې د قسم وي او د هغې نور په ځلېدو مې د قسم وي. والقمر اذا تلاها پس سپوږمۍ مې د قسم وي او کله چې نور پسې سپوږمۍ راشي نور لاړو سپوږمۍ راځي. دا نور دا سپوږمۍ دا ورځ دا شپه دا ټول دلایل دي په دې باندې چې په انسان کې الله جل شانه فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. دې انسان دې نفس کې الله جل شانه د فجور د ګناه او د معصیت د ارتکاب ماده هم اچولی ده وتقواها او د تقوا ماده هم پکې اچولی. یو سړی وایي چې غصه ټیک نه ده، غصه مناسب شی نه دی، غصه پیدا کېدل نو پکار په انسان کې، غصه وباسه، غصه دې نه وي، د ټولې خبرې خطا دي. غصه دې نه وي، غصه نو پیدا کېدل پکار ده، خو د الله جل شانه په تخلیق باندې اعتراض کولی نه. د غصې استعمال صحیح کوا، غلط مکو. د غصې استعمال صحیح کوا. بخل په انسان کې شتا خراب صفت ده، د دې په مقابله کې سخاوت ښه شی دی، لیکن د بخل استعمال په مناسب ځای کې کو. د ډمتوب ځای رالو، اسراف، تبذیر، د ګناه کې د مال لګولو ځای رالو، پس دغه وخت کې بخیل شه، لاس راښکلی ساته چې استعمال نه دا مال د الله جل شانه نعمت ته دی باره کې بتانه تپوس کی. دغه وخت کې بخیل شه، د لګولو ځای رالو چې الله پې راضي کېږي. د الله رسول د هغې په باره کې ارشاد فرمایي جنت پې ګټې دوزخ نه پې لرې کېږي. هغه ځای کې د لګولو ځای رالو اوس بخل شاته کا، اوس سخاوت نه کار واخله. د غصې ځای رالو، په میدان د جنگ کې د کافر سره جنګېږي او بیا هغه ته غصه کېږي نه، دا به سړی هغه ځای کې غصه شه لکه د زمري پې ورځه. حدیث مبارک مې کتو، په هغې کې حضرت موسی علیه السلام د الله جل شانه نه تپوس کړی دی چې یا الله ستا خاص اهل څوک دي، خاص کسان ستا څوک دي چې هغه تا ته ډېر نږدې دي. الله جل شانه یو څو صفات ذکر کړل او په هغې کې یو صفت دا ذکر کو چې دا هغه کسان دي چې کله دی یو معصیت، ګناه، منکر کار، خلاف شرع کار وویني د داسې غوسه کېږي لکه څنګه چې پړانګ د جنگ په وخت کې غوسه کېږي. پړانګ چې د جنگ په وخت کې څنګه غوسه کېږي داسې غوسه کېږي. اوس که غوسه ښه شی نه وی دې ټایم کې بیا به الله جل شانه موسی علیه السلام ته وایي چې هغوی نه غوسه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته یو سړي ته نصیحت کوي چې یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه، ورته فرمایل لا تغضب. بیا رالو ما ته نصیحت وکړه، فرمایل لا تغضب. بیا رالو ما ته نصیحت وکړه، فرمایل لا تغضب. سړی پوه شو. بعضې طالبان، بعضې فضلا دا حدیث بیانوي، دی وایي چې غوسه ښه شی نه دی. نه، غوسه بې ځایه نه ده، غوسه په ځای ایستل پکار دي. دې سړي غوسه بې ځایه ایسته. د الله رسول ورته وفرمایل چې دا په اعتدال کې راوړه. یو سړی پلار ته غوسه شي، مور ته غوسه شي په ناړامه، دغه پلار ورته ښه امر کوي او دې پلار ته غوسه شو، دا غوسه بې ځایه او دې غلط کار کې خلاف شرع، په مونځ کې سستی کوي، په دین کې سستی کوي. ښځې ته غوسه شو، په مونځ کې سستی کوي، دا غوسه په ځای ده. او چې کله دا زوی دی پلار ته غوسه کېږي، یو هم راځه بل هم راځه چې نه بچي ته څه مه وایه، دا غوسه بې ځایه ده. او دې خلکو نه به هم خدای تپوس، دا مداهنت فی الدین دی. منکر کار کې، خلاف شرع کار کې ښځې ته، لور ته، زوی ته هم نه غوسه کېدل چې دا ستا په سرپرستۍ کې دي، دا مداهنت فی الدین دی. بعضې سړی په دې باندې نکیر کوي نو خلک هغه ګرموي، دا ډېر غوسهناک، دا ډېر غوسهناک. دته هغه سړی ښه دی چې منکر او معصیت ارتکاب د ده په وړاندې کېږي او دی چاته کش نه کوي، دا ډېر ښه سړی دی، هر چاته خاندي. اوس خو نن سبا دا بین الاقوامي انټرنیشنل ضابطه جوړه شوې ده
چې په جیاز کې هم ښځه، په دکان کې هم ښځه، په کلینیک کې هم ښځه، په بازار کې هم ښځه، په هر ځای کې ښځه. ځکه چې ښځو کې د سړو په مقابله کې د غوسه کېدو ماده کمه ده او هغه چې سړي ته هغه شی ورکوي نو خاندي، وایي دا ښه اخلاق دی. دا ښه اخلاق نه دي، دا بې غیرتوب دی، دا بې حیاګیري ده، دا بېدیني ده، دا مداهنت دی، په دین کې سستیا ده. او چې کوم سړی په داسې کار باندې په بدو باندې نکیر نه کوي نو دا ډېر ښه سړی دی. او الله جل شانه موسی علیه السلام ته فرمایي سائل موسی علیه السلام دی او الله جل شانه مجیب دی، جواب ورکوي. او د موسی علیه السلام مخلوق دی، الله خالق دی، هیڅ مناسبت د رشتې نشته، صرف دا چې الله رب دی، معبود دی، خالق دی او موسی پیغمبر دی. او کوم تعلق چې په انسانانو کې د الله سره د انبیاو وي هغه د بل چا نه. یا موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی، یا الله ستا خاص خلق څوک دی؟ نو ما تاسو ته وایي نور صفات دي، یو صفت دا چې هغه په مخ کې کله ناروا کار خلاف شرع کار کېږي یغضب کما یغضب النمر اذا حرب، لکه څنګه چې پړانګ غوسه کېږي چې کله د جنګ وخت شي. عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې په انسان کې چې کوم شی الله جل شانه پیدا کړی دی هغه په خپل ځای درست دی. ذلت دا په انسان کې خدای پیدا کړی دی مناسب، لیکن ذلت د الله په وړاندې خوند کوي. دا مونږ چې په دې ځمکه باندې سر لګو دا چاته لګو؟ الله تعالی. داسې خبره منو، داسې خبره مؤمن او مسلمان د الله مني چې په ځمکه ورته سر ولګوي. او څنګه چې د سجدې په وخت کې په ځمکه د سر لګولو په وخت کې انسان او مؤمن الله جل شانه ته نږدې دی، داسې په بل حالت کې نه. نو ذلت د الله په وړاندې مزه کوي. ذلت د یو دهریه، د یو یهودي، د یو پیرنګي په مخ کې نه. هغه د فلسطین مسلمانان نوجوانان زلمی کوترې کو فلسطین ټول ملیامېډ پورته نه میزایلې بمونه هیڅ پکې آباد پرې نه خل، لیکن تر اوسه پورې هغه الکان، هغه مجاهدین اسلام د دې یهودو مخه نه پرېږدي، مخه یې ورته والي د راګیر کړي دي، یو دوی ته خطا کړي. ولې تذلیل او ذلت نه مني، تسلیمیږي نه، ستا خبره نه منم تر څو چې دې ما سره هغسې معامله نه کړي لکه څنګه چې یو مسلمان سره کول پکار. تا په ما خپل جماعت بند کړی دی، تا زه خپل ځای نه ما وباسې، ته غاصب یې، زما په ځای راننوځي. او ستاسو وګورئ خلکو ته ښایي چې موږ ښه کوو. پولیو مهم په فلسطین کې شروع دی، دی ته لار ورکوي. او کوم سړی چې همدردي کول غواړي نو دی ته به لار ورکوي، دی خلکو ته وسه نه وایي. او پورته نه پرې بمونه راورو، کورونه به ته ورانوه، بوډاګانې مړه کوه، زنانې مړه کوه، ماشومان دومره کوتره شو. او د پولیو ساس کې ورکو، دې کې شیطان توب دی. نو عرض مې دا کولو چې دا مرګ ټوکړي کېدل دا ذلت نه دی، تسلیمېدل بل ته ذلت. دا ذلت الله جل شانو په مؤمن کې نه دی ښې بې ځایه، لیکن دا ماده پکې شته. دا به کوم ځای کې ظاهر دی؟ د الله په وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک په وړاندې د هغه حکم ته سر پلی کېده، لکه څنګه چې پاړو ته مار سر پلی کږدي داسې منی. دغه وخت کې ذلت خپل رای به پرېږدې، یاره دا سود خو ښه شی دی، نه ته دروغجن یې، ته ناپوه یې، سود حرام دی، ښه شی نه دی. د الله رسول او الله تا نه ښه پوهېږي. الله جل شانه فرمایي واحل الله البیع وحرم الربا. ما عرض دا کولو چې کوم یو صفت الله جل شانه په انسان کې پیدا کړی دی هغه په خپل ځای درست دی، تر هغې پورې چې بخل پیدا کول په انسان کې درست دي، ذلت پیدا کول په انسان کې درست دي، غصه پیدا کول په انسان کې درست دي. د دې استعمال دي اولیاء الله صوفیا چې د خلکو اصلاح کوي، نو هغوی غصه د چا نه وباسي نه، صاحب زه غصه کېږم ما ته داسې شی وښیه چې دا غصه را نه وځي، هرګز نه وځي. غصه وتل خو تا نه داسې دي لکه تا نه څوک زړه وباسي، تا نه څوک ځیګر وباسي، تا نه څوک ژبه پرې کړي، تا نه څوک انتهایی اهم اندام پرې کړي. ته پوره انسان یې بیا نه، کامل انسان تا ته نه وایي خلک چې تا نه غصه ووته ته پوره کامل انسان نه. زمونږ کابرینو نه تپوس شوی، ائمو نه، اهل علمو نه، هغوی ورته وفرمیل چې چا کې غصه ني هغه خو انسان ني.
زما عزتمند عرض مې دا کولو چې هر یو انسان کې دا مادم شته چې د مسارعه ده، مقابله، خو د دې مقابلې مصارعې د ریس لګولو استعمال ټیک. اوس په دنیا کې مقابله مسارعه پس کې د زمونږه بعضې خلک لګیا دي د غره سوکي ته خېږي، او هغه کېټو سوکي ته ورسېدو، نانګه پربت ته وختو، پلانکي ځای کې غټ غر دی د هغې سوکي ته ورسېدو. داسې مقابله دا خو باز چې کوم دی نو شاهین ټپس په یو اړان کې په یو هوا کې چې کوم دی نو دلته نه والوي د جارې نو د هغې په څوکه کیني نو ته څه شوې؟ ټپس شوې. ته او ټپس دواړه یو شی تا کې ټپس کې څه فرق دی؟ هغه هم د هغه غره په څوکه ناست دی، ته هم ناست د هغې غره په څوکه کې ګډان ځنګلي بیزان پاتې کېږي، ته مو ته ورسېږي. حضرت رابعه بصریه حضرت حسن بصیر رحمه الله ته په اشارو کې نصیحت کوي. په فارسی کې د هغې تعبیر دا شوی: بر هوا پرے مگسے باشے، بر آب روی خسے باشے، دس دل بدس آر کے کسے باشے. بر هوا پرے مگسے باشے، کچری ته په هوا باندې والوتې، یو انسان داسې جوړ شي چې بغیر جهازه په هوا والوځي، اجیا جهاز کې مګسې باشي، نو تا دومره ترقي وکړه چې ته یو مچ شوې، مچ په هوا الوځي. بر آب روی خسې باشي، او که چېرې ته په اوبو باندې تېرېږي، یعنې داسې په اوبو د پاسه ګرځې لکه څنګه چې دا هغه کرامات یادوي د اولیاو. صرف کرامت سره نه کېږي تر څو چې اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نه، ځکه چې ته په کرامت کې او په جادو کې بیا فرق نشي کولی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه. هغه سره هم دا شته، جادوګر سره او د سره هم دا شته. فرق دومره دی چې دا مؤمن دی، دا متقی دی، دا پرسا دی، دا حلال او حرامو کې تمیز کوي، د حرامو نه ځان ساتي، دا انتهایی تقوادار دی، په زړه کې د الله یره ده، د ده په لاس باندې داسې کار صادرېدل دا کرامت. او یو ګناهګار او حرام ارتکاب کوونکې د هغه په لاس باندې کېږي، هغه ساحر دی، جادوګر دی، یا به هغه دجال وي. بر آب روی خسې باشې، او که په اوبو د پاسه ته ګرځې، په سیند د پاسه داسې تېر شوې په قدمونو باندې، نو خسې باشې. ستا مثال په شان د یو خس دی، د بوسو تیلې په اوبو د پاسه رواني، هغه هم پرې روان دی، ته هم پرې روان. دل بدس آر کې کسې باشې، دا زړه دې په خپل قابو کې واخله، نفس په خپل قابو کې واخله چې انسان جوړ شي. انسان دل بدس آر کې کسې باشې، نفس کې دې شیطانی خواہشات، ارادے، جذبات روچتیږي، دا پرې قابو کې واخله، دې مه پرېږده، د ته واګې واچو، دغه وخت کې ته انسان شو. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې مقابله، ریس لګول، مسارعه دا په هر انسان کې شته. دا غلط هم کېدی شي، ښه هم کېدی شي. دا نن سبا په څه کې ده؟ په دې کې ده چې د دې سړي پوخ کور دی، ما پوخ کور جوړ نه کړو، د ده نوکري زمانه ښه ده او زه خو وروستو پاتې شم. ډېر وروڼه دلته بیعت ته راشي، ما بیعت کا چې تپوس ته وکړه خیر خو دی، بیا خپله پریشاني دا ذکر کړي چې کاروبار مې نشته، چې کوم څیز ته لاسې شم هغه ورانېږي. هلکه دا بیعت دې دپاره خو نه دی، د هغه دا خیالي چې څنګه د دې سړي په لاس کې لاس ورکم بیعت شم نو فوراً به د دنیا را خلاص. دا بیعت خو د اصلاح نفس دپاره دی، دل بدس آر، نفس قابو کولو دپاره دی، چې ته په نفس پسې نه روان، نفس ته د دین او د ایمان تابع کې، د عقل تابع کې، او عقل ستا په ایمان پسې رواني، په قرآن پسې رواني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو پسې رواني. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې زمونږ مسارعه په دې کې د پیسې ډورولو کې بینک بیلنس د هغه ډېر شو، زما کم دی، د هغه ځمکه ډېره ده، زما کمه ده، د هغه پراپرټي ډېره ده، زما کمه ده، د هغه زامن په دې پوسټونو باندې کار کوي، زما هغه داسې نه دي. دا ریس په هر چا کې دی، په هر یو، تر کپړو پورې، په پیزار پورې، په دې زنانو کې دا ریس وي. دا زنانه ډېرې زیاتې د بل کور ته مه پرېږدئ. بعضې سړی چې څنګه سهار لاړ شي ملازمت ته دکان ته، نو ښځه یې په مختلفو کورونو کې ګرځي،
پلانکی څخه لاړه شي ډنګړۍ څخه سمه حیاناکه ښځی زمونږ زنانه ښې دي لیکن دا چې پردي کور ته لاړ شي هلته لوښي کې ودي ووینو نو خاوند ته وایي چې فلانکي دي کره داسې لوښي مونږ کره داسې نشته هغوی کور کې داسې پردې وي زموږ کور کې داسې پردې نشته تم تکړه شه دا پردې راوړه که بس خاوند ته یې روزانه یو نه یو کار کتلی نو دا پرېښول نه دي پکار ځکه چې په دی کې د انفعالیت او د متاثر کېدو ماده ډېره زیاته ده دا فوراً بس مقابله کوي د دې داسې دي زما داسې نشته نو ځکه دا صفت کمزوری دی ما تاسو ته وي هوښیار سړی عقلمند سړی چې الله جل شانه هغه ته صلاحیتونه ورکړي او هغه ډېر زیات اعلی صفاتو باندې پیدا کړی دی هغه کې دا شی نه هغه انبیاء کرام دي هغه صدیقین دي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او د پیغمبر ملګري په صحابه کرامو کې او د نن زمانې په مسلمان کې ډېر فرقونه دي مونږ خو نوم اخلو د صحابو په نوم باندې کله کله سړی ځان هم ورکي لیکن کردار نه بدلو خویونه نه بدلو صفات نه بدلو معاملات د هغوی غونې جوړو نه معاشرت د هغوی نه تابع کوو کور کلی د هغوی په شان نه جوړو صحابه کرام مخوښ هغه به داسې بدبخته به وي د دنیا او د آخر چې د هغه به صحابه بدي شي د هغه نه به زیات بدبخته څوک مسلمان مؤمن د صحابو سره محبت وي لیکن د هغوی غونې کردار نه جوړوي د هغوی غونې معاملات نه کوي د هغوی غونې مقابلې نه تاسو وګورئ صحابه کرامو کې څه مقابلې یو صحابي داسې وښیئ هغه به منافق وي صحابي نه چې هغه راغلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د دې سړي سره دا دي ما سره دا نشته ما ته دعا وکړه چې زه هم داسې شم یو کس راغلی دی قرآن پاک کې د هغه تذکره هم ده خو د هغه ذکر قرآن کریم کې الله جل شانه د منافقینو په فهرست کې کړی دی چې په دی کې داسې کس دی دی وایي چې ما سره مال راشي نو زه بیا دومره خیراتونه د الله په لار کې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو چې یا رسول الله ما دپاره دعا غواړه چې خدای مال راکړي ورته یې وفرمایل چې ګوره دا شته چې د سره څه دي په دې باندې قانع اوسه نور مه غواړه د مال حقوق به بیا نشي ادا کولی لاړو بیا واپس په بل مجلس کې رالو ما دپاره سوال وکړه د الله نه چې ما ته خدای مال راکړي په دریم ځل یا په دویم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه منې کېدو هغه کس ورته یې وکړه دعا چې دعا یې وکړه خدای پاک مال ورکو هغه ګړې بېځې داسې سیوا کېدل لکه څنګه چې په ګندګۍ کې چینجي سیوا کېږي بس بوز یې کول سیوا کېدل بلار به لنګېدې او لنګې چې کوم دی نو هغوی بچي راوړل او بیا تېرېدې او بیا لنګېدې لږ وخت کې مال ډېر شو ګډو بېزونه غوا اوښان بیا مدینه منوره کې پاتې کېدې نو څاروي دومره د مدینې نه بهر ووت بیا به د جمعې مونځ ته راتلو 5 وخته مونځ ته به نه راتلو بیا د جمعې مونځ هم پاتې شو د الله رسول تپوس وکړه چې فلانکی وایي چې یا رسول الله د هغه څاروي ډېر شوي دي مونځ ته ځکه نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو د هغه په دې کردار بیا د الله رسول کس واستولو چې صدقه وصوله کوي زکات او د هغه نه م راړئ هغه ورته وایي چې دا خو ما په خپلو مټو ګټلي دي دا زکات خو بې ځایه ټیکس دی ظالمانه چې زما نه یې تاسو اخلئ بیا چې کله یې واپس کړو د پیغمبر علیه السلام صحابي د نور نه صدقات وصول کړل د هغه سوال جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړو نو د الله رسول ډېر سخت خفه شو قرآن کریم کې د هغې په باره کې آیات نازل شو خپل قوم کسان ورته لاړل چې بدبخته ستا باره کې دا آیات نازل شول زر کوه مونږ شرمې ځان سه دا مال یوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ورکول د الله رسول ته وفرمایل چې واپس یې وړه زه یې نه هلم هغه یې یوړو بیا صدیق اکبر په زمانه کې چې هغه کله خلیفه شو راړو چې صاحب د الله په مال کې دا مال قبول کوي نه د الله رسول نه دی قبول کړی زه څنګه قبول بیا د عمر فاروق سے په دور خلافت کې هغه ته مال راړو چې صاحب د الله په مال کې دا مال قبول کا دا صرف او صرف د خپل ځان نه د پیغور لري کول د باره دا کار کوم کار چې صورتن نیک وي او هغه وي د دنیا دپاره الله جل شانه څخه هغه هیڅ ځای نه نیسي هندو ستړی خدای ناراضه بیا
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی هغه ته وی چې زما ملګرو دوه نه دی غشته د الله رسول او صدیق اکبر زې څنګه واله وړه د مال بیا حضرت عثمان صاحب درالو هغه ته فرمایل زمانه مخکې زما متبوعین تیر شوي زه د هغې په پل روان یم هغې نه دی غشتی زه یې څنګه والم وړه بیا د ده په دور خلافت کې په ذلت سره مړ شو. دا یو واقع ده. اوس نن سبا په لسګونو شلګونو کسان نیکانو خلکو څخه دي چې ما ته دعا وکړه چې ماړ شي دعا وکړه چې ماړ شي دعا وکړه. د الله جل شانه په شته رزق باندې قناعت کوئ، د الله شکر وباسه، په هغې کې د الله حق ادا کو. ته دا ووایه چې زه خو د دې قابل نه وم، ما ته خدای پاک دا راکړي. یا الله ستا ډېر شکر، ستا ډېر شکر. دغه وخت کې قناعت استعمال. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته ځي. تبوک غزوه جنگ دی مشهور، سخت جنګ و، ډېر لرې مسافت او سرې غرمې وې، سخته ګرمي وه او سړک نو په سرو شګو کې مزل کولو، بغیر پیزاره به خپې سوځېدې وریتېدې به پولۍ به پرې راختې، بعضې سره سورلیم نه وه. بیا باغونو پخېدو ټیم و، په خپله علاقه مدینه منوره کې یخ سوري و، د مدینې د خلکو د خوشحالۍ ورځې شپې وې. د الله رسول اعلان وکړو چې ځئ تبوک او د هغې نه مخکې چنده راړئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نن رانه ابوبکر نمبر نشي وړی، ریس په دې کې نن مقابله مې د ابوبکر سره، نن رانه هغه نمبر نشي وړی. د کور نقد سامان اساس البیت هر څه یې راغونډ کړل او هغه سم په نیمه ووال، نیمه یې کور کې پرېښول او نیمه یې راړل د الله رسول ته. عمر کور کې د څه پرېښول؟ وی چې یا رسول الله د کور ټول مال مې راغونډ کو، بیا مې نیم کو سم نیم. زمونږ پښتانه وی دا الله په توره یې نیم کړه، نیم مې کو نیم مې ځان ته کور کې پرېښو، نیم مې تاسو ته راوړو، دا قبول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شو، دعا یې وته هغه پسې متصل صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی، هغه مال راوړو. ابو بکر شاته یې څه پرېښول؟ څومره دې شاته پرېښو؟ یا رسول الله الله او د هغه رسول مې شاته پرېښي دي، بس ما ته نور څه ضرورت نشته. وایي څه دې پرېښي نه دي مال؟ وایي نه، ټول مې راوړی. عمر صاحب وایي چې زه ولاړم، ما دا وکتل، وایي ما چې په دې موقع د ابوبکر نمبر یو نړو نه نشي وړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل چې د جنت متعدد دروازې دي، 8 دروازې دي، او بیا په کوم یو عبادت کې چې کوم کس مخکې دی د نورو نه، لکه یو سړی په نفلو کې مخکې دی، موس کې، څوک په روژو کې مخکې دی، څوک په صدقو کې مخکې دی، هغه به د خاص دروازې نه راغوستی شي. یو دروازه به د صدقې وي، په هغې کې چې د صدقه کې څوک ډېر تیز دی هغه به په هغه دروازه راغوستی، ته فلانکي په دې دروازه راځه. او چې څوک روژې نیسي هغه به باب الریان باندې دننه کېږي، فلانکي ته په دې دروازه راځه، ځکه چې روژې ډېرې نه وي، فرض نه علاوه نفل ډېرې زیات. صدیق اکبر تپوس وکړو چې یا رسول الله یو سړی په یو دروازه ننوځي، په ټولو په یو ځای نشي تللی، خو داسې خوش قسمته به څوک وي چې هغه نه به د هر در نه اواز کېږي چې په دې راځه په دې راځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او زما ګمان دی چې زما امت کې به هغه ته یې، ځکه چې صدیق اکبر په یو میدان کې په مقابله کې د چا نه وروسته شو، د منډې مقابله نه وه، د پیسو ګټلو مقابله نه وه، د پهلوانۍ مقابله نه وه، دا د نیکو اعمالو مقابله وه. بادرو بالعمال، بادرو بالعمال، په دې مقابله کې هر چا نه مخکې. یو ځل ورته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل، عرض یې وکړو چې ابوبکر یو سودا را سره وکړه. هغه ورته وایي څه؟ وایي غار ثور کې چې تا کومې 3 شپې د الله د رسول سره تېرې کړي دي، په هغې کې یو شپه ما ته راکړه او زما د ټول ژوند ټول اعمال واله هغه ټول در کوم، هغه یو شپه راکړه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم معیت د دشمنانو د سخت تکلیفونو په وخت کې مرګرتیا نه پرېښول او په هغه ځای کې د هغې سوره شپه کول وایي چې دغه یو شپه ما ته راکړه او زما د ټول ژوند عبادات مقبول شوي عبادات واخله. داسې کس و ابوبکر صدیق رضی الله. ما تاسو ته مخکې هم د اتوار په ورځ باندې واقع بیان کړه مرګرو ده. عبدالله بن مسعود د شپې مونځ کولو تهجد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د قرات تعریف وکړو چې تازه قرآن داسې نازل شوی لکه څنګه چې دی وایي او بیا ورته وفرمایل چې اوس څه غواړې څه سوال کوې چې مونځ یې وکړو دعا یې کوله وایي سل تعطا سل تعطا مانگ جو مانگتا ہے وہ اللہ تجھے دے گا غواړه چې څه غواړې خدای درکوي. دا بشارت په ژوندون باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه دا ډېر لوی اعزاز دی. عمر زړه کې ووی چې ما وی زه به سحر وختي دې سړي ته دا زیری ورکوم چې د الله رسول ستا باره کې دا دوه خبرې وی چې سحر شو نو زه د بستر نه وختي پاڅېدم او جومات ته وختي د تلو کوشش کوم چې مونځ ته به خلک راځي نو عبدالله بن مسعود ته به زیری ورکوم چې ما هغه ته ووی نو هغه راته وایي تا نه مخکې راته ابوبکر صدیق صاحب ویلي ما ووی چې ښه په دې کې هم رانه مخکې شو. دا مقابله وه دا ریس لګول په دې څیزونو کې مقابله. فقراء مهاجرین فقراء صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل وایي چې یا رسول الله مونږ یو خبرې ته راغلي یو څه خبره ده اوس دلته کې خدا مطالبات د ایم پی ای د ایم این ای انتخاب د دې دپاره چې زما کارونه څوک ذاتي او شخصي کارونه کوي په حجره کې ورته ټرانسفارمر ولګوي او څوک د قوم کوي خو د څه دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا صحابه څه دپاره راغلل وایي چې یا رسول الله زمونږ رونه صحابه اغنیا مالداره هغه یې مزونه کوي مونږ هم مزونه کوو هغه یې هم مزونه کوي مونږ روژې نیسو هغه یې هم روژې نیسي مونږ هم جهادونه کوو د دشمن سره هغه یې هم جهادونه کوي خو یو کار داسې دی چې هغه هغه کوي مونږ نه شو کولی وایي څه شی دی وایي د الله په لار کې هغه مال هم ورکوي مونږ سره شته دی نه چې مونږ یې دا به څه کېږي دا خو زمونږ نه مخکې شو مونږ ته داسې طریقې کار وښیي دی نه وي چې یا رسول الله مال راته راکړه یا د مال دعا وکړه چې ډېر شي چې مونږ هغې نه مخکې شو وی داسې عمل راته وښیه چې مونږ د هغې نه وړاندې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر یا مختلفو ترتیباتو سره په حدیث کې راځي بعضې کلمې بعضې نه وړاندې وروسته دا وایي تاسو پسې څوک نشي رسېدی دا مال والم در پسې نشي رسېدی. بیا تاسو وایي چې د دې د مال سره سره یو ځل یو زنانه صحابیه ام هانی رضی الله عنها فرشته کې د پیغمبر علیه السلام د تره لور ده او د علي صاحب خور د مشره هغه راله وایي چې یا رسول الله اوس مې بدن دروند شوی دی عمر مې زوړ شو او ما ته داسې آسان عمل وښیه چې اجر پکې ډېر وي دا اوس حرص دی لالچ دی خو د نیکو اعمالو مقابله ده خو په نیکو اعمالو کې داسې عمل راته وښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سلزله الله اکبر وایه سلزله الله اکبر وایه دا د ساربو سلو اوښانو نه چې د الله په لار کې خانه کعبې ته بوځي او هلته قربان کې د هغې نه زیات اجر لري سلزله الله اکبر. بیا یې ورته وفرمایل چې سلزله الحمدلله وایه دا سلزله الحمدلله ویل د سلو اسونو نه تازي اسونه عربي اسونه چې د الله په لار کې مجاهدینو ته ورکړي چې هغوی پې د الله دشمنانو سره جهاد وکړي د هغې نه زیات ثواب لري سلزله الحمدلله. اوس به غریب سړی څه وایي چې زه خیرات نشم کولی لیکن دوی حد ته سستی ده چې دا خبرې مونږ د حدیثو کې اوس هم شته حدیثو کتابونو کې دا مونږ د سر د پاسه تېرې کړو ځکه چې د دنیا یو غرض پکې نشته. سلزله الحمدلله وایه دا د الله په لاره کې د سلو مقبول شو تازي عربي اسونو نه زیات اجر لري او سلزله سبحان الله وایه د دې اجر د بنو اسماعیل چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې سل غلامان هغه غلامان شوي هغه آزاد کې د هغې نه زیات اجر لري
او سلزل لا اله الا الله وایا دا خو سره سم نه دي. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر کې دغه څلور واړه کلمې د دې ډېر فضایل مختلفو حدیثو کې راځي. نو دې صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې دا وایي تاسو پسې څوک نشي را رسېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې جهاد تطلو هغه کې او فرمایل سبق المفردون مفردون کامیاب ہو گئے. صحابہ عرض کو یا رسول اللہ مل مفردون سوق تھی الذین یذکرون اللہ کثیرا دا خلق تی چې الله ذکر ډیر ډیر کوي. دا الله د نوم سره یو سیس وزن کې نشي برابر. ډیر قوت خرج کړه الله په لار کې دا الله ذکر په اخلاص سره او هغه سره نه برابر. ډیر مال خرج کا په اخلاص سره د الله نوم والي هغه سره نه برابري. ولذکر الله اکبر او حدیث مبارک کې راځي چې د الله د نوم سره یو شی په وزن کې برابر نشي. بهر حال عرض می دا کول زما عزتمندو چې دې صحابو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دی دا ذکر شروع اغنیا صحابه کرام هغه خبر شو هغه هم دغه شروع چې هغه شروع کو دی بیا له یا رسول الله دا ذکر هو هغه هم شروع پیغمبر علیه السلام وته فرمایي چې وزس کو چې هغه کوي نو هغه خو پابندي نشو لګولې. بهر حال صحابه کرامو مسابقه پدې یو ځل دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو هرگز پورا نیکی نشئ حاصلولی تر څو چې تاسو د خپل خوښې شی د الله په لار کې نه خرج کړئ. بس د دې آیت نزول سره صحابه کرام الیاذ بالله لیونی نو صحابه کمقل نو. نن سبا چې یو سړی جمعات خپل ځمکه ورکړي نو دا کمقل له بچي وي سي دا دومره پیسې د الله په لار کې ورکړي دا ساده دی دا هوښیار دی راغلی دی چې دی خپل مالم نه ورکوي او چې بل سخاوت کوي د هغه په مالم زړه نه کېږي د نه به زیات کنجوس او بخیل بل څوک چې خپله نه ورکوي او بل سړی ورکوي په هغې زړه نه کېږي د ولې ورکوي. د الله رسول ته چې صدیق اکبر ټول مال راړو نو دی ورته ونه وایي چې بچو ته هم څه پرېږده او د ټول امت باندې زیات مهربانه شفیق خیرخواه همدرده د امت په حق کې هغه محمد رسول الله دی. هغه ته یې دا نه دي ویلي چې داسې کې په دغه موقع باندې چې آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرت عثمان صاحب به پیسې راړي دینار دومره به په دې جولۍ کې مبارک ته واچولې د سرو زرو اشرفي چې دا جولۍ به ډکه شوه بیا به دا نه وي چې دا دومره پیسې دې ولې راړي بیا پکې لاس والو دا به باخ باخ واه واه ما اضر ما عمل عثمان بعد اليوم آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. دومره غټه ټوپې والے دی. لن تنالوا البر آیت چې نازل شنو د چا وی چې د خوښې مال د الله په لار کې ورکوي د چا اسو یا رسول الله دا اس زما په ټول مال کې زیات خوښ دی دا د الله په لار ورکوم د الله رسول خوشحال. چا وینځه راوسته یا الله دا وینځه مې د الله په لار کې زیاته خوښه ده دا د الله په لار کې ورکوم صدقه کې قبولت. دا غلام دی دا زما ډیر زیات خوښ دی په ټول مال کې دا الله په لار کې ورکوم. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه رالو انصاری صحابي دی باغ دی یا رسول الله زما دا باغ زما په ټوله سرمایه کې انتهایی قیمتي مال دی. بعضې ځمکه ډېره خوږی بعضې باغ ډېر زیات قیمتي وي. ابو طلحه دا باغ هغه زمانه کې مسجد نبوي سره متصلو او نن سبا د مسجد نبوي په احاطه کې راغلی د هغې هغه ټوله ځمکه فحد توسیع نه پس په هغې احاطه کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی چې یا رسول دغه باغو چې پیغمبر علیه السلام به د مسجد نبوي کې مونځ وکړو نو کله کله به مازدیګر چې چکر ته وتو نو دې باغ ته به رالو په دې کې اوبه انتهایي یخې او خوږې هغه به یې څښلې په دې کې میوه هغه به یې خوړه. دا د سوري د دمې ځای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر قیمتي باغ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالو چې یا رسول الله پتا سو باندې الله جل شانه دا آیت نازل کړي دی نو زما د خوخه مال دغه باغ دی ما تاسو ته دا در کو چې کوم زما خوخه یالته ولګي دا مقابله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحال شو واه واه دا خو ډیر لوی ګټه تاو کا نفع بخش تجارت ته دا دی او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د مصرف ځای وښولو په دې ځای کې خرج کړه. بهرحال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې اوس دا د فتنو دور دی. کله چې په مال کې ریس او مقابله رااله بیا د انسان فطرت دا دی چې دی رستو کېږي نه دی وایي زه مخکې لاړی او مخکې په حلال رزق تللی نه شي هغه حلال مدن دومره دی چې هغې سره مخکې کېږي نه نو د حرامو به ارتکاب کوي. د قوم سرمایه اجتماعي انفرادي د یو شخص ذاتی ملکیت ځمکه نغد امانت په دې کې به بې ځایه تصرف کوي هغه حرام مال ته به لاس اچي ځکه چې هغه کې دننه ریس او مقابله د مال کې د مخکې کېدو ده هغه په حلالو کېږي نه د هغې دغه یو لار ده بیا به د حرامو ارتکاب د حرامو ارتکاب کولو وجه بې علمي نه ده. زما په خیال په مشکل سره به په معاشره کې زمونږ داسې یو مسلمان نی چې هغه ته به د سود د حرمت پته نی داسې به یو مسلمان هم نی چې هغه ته به د غصب د حرمت پته نی چې پر دې مال د هغه نه وشوکې داسې به یو قسم نی چې هغه ته به د رشوت د حرمت پته نی جهل نه دی علم شته لیکن سره د هغې دا ولې کوو د دنیا محبت دې حد ته رسېدلی دی چې په هغې کې مقابله د ریس دی زه خو وروستو پاتې شو فلانکې زمانه مخکې لاړو د دې علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم خولی او د دې بیماری بنیاد څه دی هغه دا دی چې د هر یو کس هغه کس باندې نظر پرودي چې کوم په دنیا کې په مال کې د ده نه مخکې دی یو سړی چې په لار رواني او دغه کمیس پرتوګ او دغه پټکې او دغه ټوپۍ اچولي او څادرې په اوږه پروتي نو ده ته نه ګوري خو چې دی په ګاډي کې ناست وي او ګاډی چې کوم د شپېتو او یو لږ روپو ګاډي نو ګاډي ته ګوري او هغه ځای ته ګوري سیټ ته چې دا پکې ناست څوک دی دا ولې دا د مال سره محبت دی د هغې کس سره نه دی دا د چا دی په دې ګاډي کې څوک ناست دی په کوڅه کې تېرېږي هر یو کس به ته ګوري دا د مال سره محبت او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاج کولی دی په دنیا کې هغه چا سره مه کښېنه هغه چا ته مه ګوره چې چا سره مال او دولت ډیر دی د چا دنیایي عزت ډیر دی د چا عهده او منصب اعلی او اوچت دی هغه سره مه کښېنه هغه مه ګوره بلکې هغه چا ته ګوره چې چا سره دا شی تانه کم دی مال ورسره تانه کم دی څوک یې تپوس نه کوي په معاشره کې سویلي نشته اهمیت یې نشته هغه کس ته ګوره د هغه سره صحبت کو اوس چې د هغه سره صحبت کې او د هغه سره ناست دی چې مالداره سړی دی په تا کې به د مال حرص پیدا کېږي او د سره خو دا شی دی ما سره نشته د سره دا دی ما سره نشته د مال محبت به پیدا کېږي په دې حد ته به دې ورسوي چې د حرام ارتکاب به او چې کله فقیر سره کښېني نو ته به وایې چې دا خو د سره نشته ما سره شته الحمدلله یا الله ستا شکر ما سره ښه اعلی قسم پیزار دي د دې چپلې پخپو دي د ده کپړې چې کوم دی نو هغه ارزان بیه دي ما ته دې ښه جوړه راکړي ده الحمدلله. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي دې مخکې ډېر مالدار او د کورنۍ نه وایي چې زما ناسته پاسته به د مالدارو خلکو سره وه ځکه چې د علاقې د غټ خان د چودري زوی و غټو خلکو سره وه نو وایي زما یو ورځ هم یو ګنټم په چین کې په راحت کې نه تېرېده بس دغه حسبه مې کوله چې دا سړی مخکې شو دا مخکې شو دا مخکې د یو ځلې توبه وویسته او ناسته یې د فقیرانو سره شو وایي چې فقیرانو سره کېناستم نو شپه او ورځ مې په راحته کې تېرېده وایي ما وایي چې زما نه زیات په مزو کې بل څوک نشته او دا زما عزتمندو تجربه او مشاهده ده چې کله د سړي ناسته پاسته د فقیرانو سره دی به د الله شاکر هم وي دی به په راحته کې هم وي دی به قانع هم وي ده ته به ټول صفات حاصل نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دې وخت کې خصوصا د فتنو دور دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم نیکیاں جلدی جلدی کیا کرو نیکیاں جلدی جلدی کیا کرو اعمال نیکی زر زر کوي چې کومه نیکي دې مخې ته راشي فوراً یې کوه زړه کې دراله صدقه ورکړه فوراً یې د ځان نه شکو ورکوئ
دا مو وایه چې صبر وکړه سوچ به کوم ماښام به ورکړم، ځکه چې د هغه کیسه ده یو سړي یو زوی ناجوړه و ماشوم مرګ یې حال و جومات ته را روان شو مونځ ته، ورسره بل روغ زوی و، ځان سره وایي چې یا الله که دې زوی مې سترګې وغړولې نو بلار به میخه به ورکوم ستا په نوم. مونځ یې وکړو جومات کې، خبره خو یې کړې وه، واده یې د خدای سره کړې وه چې لارو کور ته، نو زوی سترګې غړولې وې. نو دی تمه پیدا شو چې یاره زوی مخه کېږي بیا چې بل مونځ ته جومات ته تلو نو هغه زوی ورسره دی، ګوتې نیولی دی او د دې بیمار زوی باره کې وایي چې یا الله که اړخ یې واړولو نو هغه اوچه میخه به ورکوم. اول بلار به بیا اوچه شو، نو چې بیا واپس کور ته لاړو نو زوی اړخ اړولی و، نور ښه شوی و. بیا یې وایي چې یا الله که دی وګرځېدو نو چې کومه میخه ورکه شوې ده، یو میخه یې ورکه شوې وه هغه مې ستا په نوم. زوی ورته وایي چې پلاره ته خو دا دعا کې خو څه پته لګي که میخه کور ته راله که پیدا شوه بیا به څه نو دغسې مثال دی زموږ د حالاتو. نه داسې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت به پکې نه لګي چې څنګه دې نیت وکړو فوراً ورکو، چې څنګه دې تلاوت خیال په زړه کې رالو فوراً قرآن پاک راخله تلاوت کو، چې څنګه دې د ذکر اراده په زړه کې راپورته شو فوراً ذکر ته کښېنه، د الله ذکر وکړه، څه نه څه تسبیحات ووایه. چې چا سره دې د نیکۍ باره کې برای راست د الله جل شانو نیک عمل عبادت ته یا د خلکو سره دی فوراً هغه کار کو، که چېرې ویې نه که شیطان به دې پاتې، ځکه چې شیطان مسلمان په دې نشي دوکه کولی چې د خدای سره کفر وکړه، بلکې په دې دوکه کولی شي چې خیر دی څه چل دی رستو به یې وکړي. او چې کله سړی زوړ شي او بیا د څه پاتې نه بیا وایي اوس مې توبه ده. دا د زنانه چې بچی مړ شي نو ښه وي روکي، ګریوان هم شلی، سر هم شوکی، چې ورته صبر کوو نو نه کوي. او چې کله باندې کال 2 کاله 3 کاله تېر شي نو بیا وایي صبر مې دی، صبر نه بغیر خو بله لار نشته. او هغه ځکه چې اوس خو زور ختم شو. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. په ځوانۍ کې توبه ایستل چې سړی په جوبن کې وي، په جوش کې دی، کار قوت او طاقت شته، توبه ایستل شیوه پیغمبریست، دا د پیغمبرانو کار دی. یوسف علیه السلام زلیخې گیر کو، انتهایی جوبن کې دی دغه وخت، او منډه که په بندو دروازو الله جل شانه وساتل. وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، چې کله سړی بوډا شي نو بیا خو لیوه شیر مخ هغه هم بیا په ارام کینی، کار نشي کولی. مونږ یو ځای کې زمری ولیدو افریقې په ځنګل کې، کلاو مونږ روانو موټر کې، او هغه زمری غریب په لاره کې پروت نو مونږ ته یې لار راکړه، داسې ډډې ته لاړو هلته پرېوتو، ځکه څه یې کولی نه، بوډا و، ګرځېدل ګرانو، داسې خپې ارجل برجل کې. نو چې کله سړی طاقت په بدن کې ختم شي دی وایي چې بس دی باس نوره مې توبه ده، کولی نشي. ځکه اوس په ځوانۍ کې څه کول پکار دي چې کوم یو نیک عمل کې الله جل شانه سره هغه محفوظ کېږي، لیکلی کېږي. او چې څنګه پکې تاخیر کې نو شیطان به د نه هیر کي، هر څه به د نه پاتې. او دویم دا چې په نیکو اعمالو کې ریس لګول پکار دی، مقابله. ستا په قسمت کې چې کوم رزق لیکلی دی هغه بل څه د نه دي، هغه به الله جل شانه تا ته درکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله.